السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن مې ډېره بهترینه وظیفه راوړې ده. که څوک وایي چې موږ ته د خپلې خوښې رشته میلاو شي، هر سړی وایي چې یاره ما ته د خپلې خوښې رشته میلاو شي، کومه چې زما خوښه ما ته د هغه میلاو شي. دغه شان زنانه به هم وایي چې زما د دغه مطلب دغه سړی زما خوښې ما ته د دغه میلاو شي. هر سړی په زړه کې یو خواهش یو جذبه لري او په کار هم داسې دی چې زندګي ښایسته شي. نو اول خو زما مین پیغام زما هغه مور او پلار ته دی چې کوم مور او پلار د هغې په کور کې د هغې اولاد دی، تاسو داسې مه کوئ چې د هغوی د اجازت نه بغیر دوی ته رشتې وکړئ. نه جي دا نن سبا دا مسلې ډېرې زیاتې عام دي. بیا په حالت کې دغه مور او پلار ډېر زیات خفه وي، خو بیا ترې هغه کار شوی. نو زما دا پیغام هغه مور او پلار ته ډېر دی چې کوم مور او پلار د هغې سره په کور کې اولاد دی، د هغې سره بچي دي، یعنې یا نارینه اولاد دی یا زنانه اولاد دی او هغې دپاره رشته کول غواړي، نو د خپلې خوښې رشته نه، تاسو به د هغه د خپل د بچي نه به هم تپوس کوئ او د خپلې بچۍ نه به هم تپوس کوئ چې بچیه ستا کوم ځای کې رشته خوښه چې مونږ تاله هلته رشته وکړو. یا به د خپلې بچۍ نه هم تپوس کوئ ستا کوم کور خوښ دی چې مونږ د هغه کور ته مونږ د تا د مونږ هغې له ورکړو. نو ځکه بیا داسې مسله جوړه شي چې اکثریت مور او پلار د هغې رشته کړي، خو د دغې ماشومې هغه زندګي بیا تباه کړي، د دغه ماشوم هغه زندګي بیا تباه او برباده شي. ځکه بیا سکون آرام او راحت نه میلاویږي، ځکه کله د هغه زړه به یو ځای کړي، د هغه به یو څوک خوښي او ته به ورله بل ځای کې رشته وکړي. نو دا مسلې ډېرې راځي. بیا په کورونو کې جنګ جګړې، دغه شان د طلاق مسلې بیا راشي. موږ ته په ورځ کې کم از کم 3-4 مسلې داسې راځي، هغې وایي چې یاره قاري صاحب موږ ته خاوندانو طلاق راکړو. دا څومره د بدنامۍ خبره ده، دا څومره دا به هغه مور او پلار دا به څنګه برداشت کړي چې د هغې لور را واپس کړي، او دا به دغه لور به څنګه برداشت کړي چې ټول عمر زندګي او ټول عمر هغه پیغور ورته جوړ شي. عرض درته کوم، منت درته کوم چې د خپلو بچو نه تپوس کوئ چې تاسو ته موږ کوم ځای رشته وکړو. لکه څوک وایي چې موږ ته به د خپلې خوښې رشته میلاو شي، د هغې دپاره بهترین عمل دا دی یا قادرو یا مقتدرو د دې ورد کوه، دا کم از کم در ورځې 1000 مرتبه وایه. انشاءالله 40 دن کې دننه به الله جل جلاله تا ته د خپلې خوښې رشته درکړي. چا چې زموږ د یوټیوب دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هغې خدمت کې دا عرض دی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله بهترین وظایف به تاسو ته دې کې میلاویږي. والسلام.